کوی ویلي چې تاسو ته ښه پاتې دی چې د انټرنیټ واجې نه د مو چې څومره سټوډنټ دي هغوی ته ډېر زیات مشکلات ډېر زیات تکلیفو کې دي هغه سره مو ورسیز چې کوم هغه مطلب مو مسافران وروڼه دي هغوی ته ډېر زیات تکلیف دی هغوی ډېر زیات په مشکلات دي ویلي هغوی نشي برداشت کوای چې هغه ډایرکټ پیکیج وکړي هغه پیکیج نه بیا خپلو خلخوانو سره خبرې وکړي. السلام علیکم ټولو عزتمن وروڼو ته د سید نجیب طرف نه ډېر سلام وي. امید کوم چې تاسو به خوی خدای نه دعا کوم څومره د ما مرګلي دي رب الجلال مو په خپل حفظ امان کې لره. عزتمن وروڼو تاسو به د موبایل سکرین باندې کسوي چې د مو د کور مې کوم مشران دي خدای د هغوی ته ډېر عزتونه ورکړي خدای د هغوی ته د خوشحالۍ عمرونه ورکړي چې هغوی لګیا دي د کور مې جنسۍ چې مطلب د دوی 3 ورځې چې کوم ماحول جوړ شوی و لکه یوه سایډ ته مطلب مرچې وي بل سایډ ته مرچې وي بس ماحول داسې جوړ و چې بس اني ټایم به هغه ځای کې پراچینور کې بیا د جنګ یوه فضا جوړه شوې وه خو خدای د مو مشرانو ته د خوشحالۍ عمرونه ورکړي چې هغوی مطلب د خپل جدوجهد واجې نه د هغوی محنت واجې نه شکر الحمدلله هغه ځای کې ماحول چې کوم دی هغه یې کنټرول کړلو. نو وروڼو هر څه تاسې لګول ما سره د ویډیو وکړو نه انشاءالله دې په باره کې بیا مزید خبرې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه د کمانډنټ صاحب ډي پی او صاحب د لوور ایسی صاحب سنټر ایسی صاحب د څوره حکومت حالي کول دي د اپر کورم د لوور کورم سنټر کورم کوم مشران دي کاظم پیر دی عبدالولي اجوګ د څوره پرې مشران راغلي دي دوی زیات مشکور یم. نن وخت نه په بریښخیلو باندې چې کومه جرګه راونه وه نن شپږ بجې مطلب له ختمې فیصلې ته ورسېده او دوو طرف نه مطلب دا دی چې دغه فیصله وشوه د اهل سنت مشرانو د اهل تشیع مشرانو چې څوره د بریښخیل او د خور کلي کومې مرچې دي او دغه مطلب دا دی چې سبا به اوږدې لپاره کمیټې جوړه شوه د بریښخیلو سایډ نه او د خور کلي سایډ نه موږ کسان ویر کړو په دغه باندې متفق شو چې سبا به مطلب دی چې سره حکومت یو طرف ته به مطلب خپاري ورسره وي بل طرف ته به ورسره څوره مرچې دي د پی او صاحب ته د آرډر وشو چې دا مرچې به ټولې مطلب دی څړنګېږي او نن زه ټولې کورمې ته مطلب دی خوشحالۍ لکه څو ورځې نه ګرینډ جرګه شروع وه کوزه فیزیولوژي هغوی راغلي وو کمشنر صاحب په حکم باندې هغه جرګه وشوه او هغې خیري نتیجه دا وشوه چې نن موږ کورمیوال خپلو کې سره کېناستو وروڼو په شان باندې مطلب دی دا کومې مرچې دي دا جنګ مونږ نه غواړو مطلب دی موږ هم غواړو ټول کورمیوال او موږ خوشحالي غواړو چې موږ ته دلته کارخانې جوړې شي موږ ته مطلب ښه سکولونه جوړ شي ښه کلیجونه جوړ شي په دې باندې ټول متفق شو چې جنګ مرچې څوره پر دې دا ډي پي او صاحب ته آرډر دی چې خاتم یې کړي که چا کوم څه خیرو په کروایي کوله دوی ته یې حکم دی چې هغه ته سزا ورکړی شي. بس وروڼو ویډیو به تاسو لیدلی وي مو دغه ویډیو په ذریعه د کور مې جنسۍ هر یو فرد ته د یو ورته ریکویسټ کوو چې خدا را پلیز تاسو نه څوره واسه کېږي د پراچینور کې امن او امان قایم کوي ویلي چې امن کې ډېر خوان دی امن کې سکون دی امن واجې نه د مطلب د هر کور کې مطلب خوشحالي به راشي هر کور کې به مثال ځوانان چې کوم دي مو هغه به مطلب تعلیم خپل جاري وسري وساتي وروڼو تاسو به کسو چې مو تعلیم چې کوم دی ډېر زیات ستر شوی دی هغه نه بعد کې مثال د کوم مطلب زندگی دی د زندگی ډېره زیاته مفروجه شوې دی نو مو نه غواړو چې پراچینور کې بیا مثال د جنګ ماحول جوړ شي خدای توفیق چې مو مشران کوشش کوي مو مشرانو سره تاسو شانه بشانه ودرګوي چې کوم مطلب شرپسند کسان دي هغوی ته مقام ور نه کوي چې بیا د پراچینور ماحول چې کوم دی خراب شي. بس ویډیو اینډ کې د خپلو مشرانو ته بیا د زړه ګهرایونه دا ریکویسټ کوو چې پلیز تاسو نه څوره واسه کېږي تاسو دغه نه زور ولګوئ چې پراچینور کې کوم 3G 4G سروس د انټرنیټ سروس کوم بند شوی دی پلیز هغه زر په زر بهول کوي ویلي چې تاسو ته ښه پاتې دی چې د انټرنیټ واجې نه د مو چې څوره سټوډنټ دي هغوی ته ډېر زیات مشکلات ډېر زیات تکلیفو کې دي هغه سره مو ورسیز چې کوم مطلب مو مسافران وروڼه دي هغوی ته ډېر زیات تکلیف دی هغوی ډېر زیات په مشکلات دي ویلي هغوی نشي برداشت کوای چې هغه ډایرکټ پیکیج وکړي هغه پیکیج نه بیا خپلو خلخوانو سره خبرې وکړي نه د 3G 4G یو داسې مطلب سهولیات دی چې هغه غریبان چې راشي مطلب مزدورۍ نه هغه 15 منټه ګنټه خپلو مطلب بچیو سره خپل خلخوانو سره خبرې وشي نه هغوی غریبانو ته د ډېر زیات سکون وي نو دا مې درته ریکویسټ دی چې پلیز پراچینور کې کوم 3G 4G سروس دی دنیا تاسو زر په زر مطلب اقدام وکړئ هغه زر په زر بهول کړئ نو رب الجلال نه دعا کوم چې خدای څوره د مو کور مې جنسۍ علاقه دی هغه کې زر په زر امن او امان راولي هلته د شیعه او سني وروڼه خپلو منځو کې همیشه دپاره د وروڼه وګرځئ او همیشه دپاره هلته امن او امان قایم کړئ نو وروڼو ډېره مننه خوشحاله باد اوسئ ما سید نجیب طرف کې اجازات مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.